दे उम्मत सफाई व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ उदी की सवई निरस्तिया हुई इसको सूरत निसा और सल्लल्लाहु आयत के बराजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया हाजिरीन खलक भी दहामी खबर बदल सूरत माइदा की आठ हाजी यौसल वल्लसम की ईसा
ډېر سره انتظار نو مخې بار بار به اړو نو الله وایي قد نرى تقلب وجهك في السماء موږ وینو بار بار ستا مخ اړول طرف د اسمان ته فلنولینک قبلة ترضاها نو خامخا وګورو موږ ته داسې قبلې داسې چې خوشحاله وي چې ولې وجهک واړوه مخکې مسجد حرام طرف ته وګرځوه دویمه دا ده دې کې تقلب دی تقلب کې وایي تقلب تفاعل دی تفاعل کې تقلب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خوښه خدا وه چې زما ته قبله دی کعبه شي لیکن اوس په دې وخت کې نه ولې په دې وخت کې د خلک زموږ سره د قبلې د وجې نه ملګري شوي دي چې دې کلک شي مضبوط شي نو بیا دې بدله شي نو په دې کې وایي اضطراب دی قد نرى تقلب وجهك یقین موږ ستا مخ بار بار اړول طرف د اسمان ته په دې نیت باندې چې دا وحي دې اوس را نه شي نو فلنولینک قبلة ترضاها خامخا وګرځوو موږ ته داسې قبلې ته چې ته خوشحاله اوس کې خوشحاله نه یې وروسته کې خوشحاله وي نو وکړه هغه وروسته هغه 11 میاشتې 16 میاشتې تقریبا وروسته وولي وجهک شطر المسجد الحرام وګرځوه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته نو اوس حکم راغی بس مخ واړوه مخ وګرځېد قبله کعبه شوه او په دې کې اسانه خبره بالکل الټه کېدلو کوم چې اولنی صف و هغه را وګرځېد هغه اخرنی صف شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په 2 رکعات یې کړي او 2 پاتې نو دوی یو طرف ته وکړو دوی بل طرف ته وکړو هغه حکم چې کله راغی نو بس بیا به نور انتظار نه کوي ته بیا انتظار کوي دا 2 رکعات مې کړي دا 2 سم نور نو بس نه حکم چې راغی نو فوراً بدلېږي نو 2 رکعات یو طرف ته وشو 2 رکعات بل طرف ته هغه بالکل الټه طرف ته یو طرف ته بیت المقدس دی او الټه طرف ته کوم ته شا ده نو هغه طرف ته کعبه ده نو اوس کعبې طرف ته مخ شو او بیت المقدس طرف ته شا شوه وحیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره نو کوم ځای چې تاسو نو ګرځوئ مخونه خپل طرف د مسجد حرام ته وان الذین اوتوا الکتاب یقینا کسان چې ورکړل شوی دی ورته کتاب لا یعلمون انه الحق من ربهم نو خامخا هغوی پوهېږي چې دا تحویل قبله حق دی د دې طرف د طرف نه ولې مخکیني کتابونو کې دا تذکره وه وما الله بغافل عما یعملون نه دی الله بخبره د هغه څه چې دا خلک یې کوي ولئن اتبعت ولئن اعطيت الذين اوتوا الكتاب من كل آية ما تبعوا قبلتك او که راوړو دا کسان ته چې کتاب ور ورکړی شوی دی چې ټولې دین هر قسم نښه هر قسم دلیل ورته راوړي ما تبعوا قبلتک دې تابعداري کوونکي نه دي ستا د قبلې یا قبلتک ستا د دین ستا د دین تابعداري دې نه کوي وما انت بتابع قبلتهم او نه تا تابعداري کوونکی د دین د دین وما بعضهم بتابع قبلت بعض او نه دي بعض د دې تابعداري کوونکي د قبلې د بعضو ولئن اتبعت اهواءهم وتشركا تابعداري کړه د دې د خواهشاتو من بعد ما جاءكم من العلم رسولان نه چې راغله تا ته علم نه نتیجه من الظالمین یقینا شیبت په دغه وخت د ظالمانو نه ته ظالم چې تا تابعداري دا وکړه دا الله حکم راغله یو توس هغه پرې او نور باندې تابعداري کوي دلته ما بعضهم بتابع قبلة بعض مخکې ما وویل یهودیانو ځان له یو ځای خاص کړلی نصرانیانو ځان له یو ځای خاص کړلی یهودیانو خاص کړلی بیت اللحم او بیت الصخره ورته وایي هغې ته مونځ کوي عیسایانو ځان له ځای خاص کړلی هغې ته بیت الشرق وایي نو دوی د یو بل قبلې ته د دوی چې کوم ځان له خاص کړي هغه ته په مونځ کوي بل ته نه کوي دغه ځان له یو ځای خاص نیول دی نو ما بعضهم بتابع قبلة بعض بعضې د بعضې تابعداري کوونکي نه دي او مسلمانانو د دغه یهود او نصرانیان دا یو دي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
یو طرف ته دی د چا رخ بل طرف ته دی. نو کله چې حق راغی نو ستا رخ هغه د قبلې هغه د حق طرف ته شي. نو د هر چا یو رخ دی هغه هغه طرف ته ورګرځېدونکی دی. نو ته به څه کوې؟ فاستبقوا الخیرات. کوم چې د خیر کار دی، خیر څه دی؟ خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر طریقه هغه طرف ته مخکېوالی کوه، هغه طرف ته مخکې. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. کوم دی چې نو الله به راولي. که ځې ځې نو ځای د همدغه یو دی. ان الله علی کل شیء قدیر. یقینا الله د په هر شي باندې قدرت لرونکی. ومن حیث خرجت د کوم ځای نه چې ووتې ته فول وجهک شطر المسجد الحرام، وګرځوه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته. وانه للحق، یقینا دا خامخا حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه. فول وجهک شطر المسجد الحرام، وګرځوه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته. ونحیث ما کنتم، او کوم ځای چې تاسو فولوهم شطره، وګرځوئ مخونه خپل او اړوئ مخونه خپل طرف د مسجد حرام ته. لئلا یکون للناس علیکم حجة الا الذین ظلموا منهم. دې دپاره چې پاتې نه شي د خلکو دپاره څه دلیل په تاسو باندې څه دلیل پاتې نه شي. دلیل نشتی، دلیل قطعي د هغې سره نشتی. خبره وه مخکې چې د آخري امت قبله هغه به کعبه کېږي. نو کله کېږي نو هغې خو ورته نه معلوم. نو دوی به بیا دا اعتراض کوو که دا بدل شوي نه وی چې د آخري امت قبله خو کعبه وه او دا خو بیت المقدس ته پاتې شوه. نو دلیل دوی به دا دلیل به پیش کړه. نو هغه دلیل ختم شو. من ان لا یکون للناس علیکم حجه، دپاره د دې چې پاتې نه شي د دې خلکو دپاره څه دلیل یقیني قطعي دلیل پاتې نه شي یا څه بهانه پاتې نه شي. الا الذین ظلموا
دې داسې اوس بالکل ختمېږي نه چې بالکل دې ختم شي. چا ویلي چې دی منتقل کېږي د یو دار نه بل دار ته. دنیا کې دی د دنیا نه دی منتقل شو برزخ ته، قبر ته. نو کله ورته قبر وایي، کله ورته برزخ وایي. او بیا ورپسې بل عالم دی، عالم آخرت ورته وایي، عالم قیامت. نو په دنیا کې اصل بدن دی، روح تابع دی، او په برزخ کې اصل روح دی، بدن تابع دی، او په قیامت کې دواړه به اصل دي. دا زموږ د ډېرو کتابونو لیکلي دي. فقه اکبر کې هم دا خبره کوي، شرافید الطحاویه کې هم دغه کوي، نور هم دغه تذکره کوي. نو کله چې د دنیوي ژوند ختم شو، نو اخوا بل ژوند شروع شو. نو اخوا بل ژوند برزخي ژوند، هغه د چا یو شان دی، د چا بل شان دی، د چا اعلی دی، د چا د هغې نه کم دی، د چا ښه کم دی. نو په هغې کې دا ژوند هر چا ته حاصل دی، دا نه چې بالکل ختم شوی دی، نه. هلته کې یو مسله راځي، قبر دی، برزخ دی، د هغې عذاب دی او تنعیم دی. دا د هر چا لپاره دي، د چا لپاره عذاب دی، د چا لپاره تنعیم دی. نو هلته کې هغه د هغې احساس کوي. احساس یې څنګه کوي؟ الله ته د هغې پته ده. دا بعضې خبرې داسې دي چې موږ په هغې باندې پوهېږو نه، چې نه پوهېږو، بس الله ته یې حواله کول پکار دي. نو دلته کې وایي مقام د صبر ذکر کوي، ځان مضبوط کوي د مصیبتونو مقابله کې په صبر سره او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. موانع تاسو په طریقې د اهانت باندې د هغه چا لپاره چې ووژلی شي د الله د دین او تقوالي لپاره، دی لګیا دی جهاد کوي، خپل آخري ژوند هغه هم د خپل بدن وینه هغه هم توی کړه او شهید شو. دی شهید شوی دی، د ده ته د اهانت په طور باندې داسې مه وایه چې دا د عامو مړو په شان دي، یا خپل ژوند یې خراب کړ، داسې مه وایه. نو دلته کې شهیدانو ته مړ ویلی شوي دي. قرآن کریم کې هم د هغې نه معلومېږي چې مړی ورته ویل دی. احادیثو کې هم راځي چې مړی ورته ویل دي. زموږ د نورو د فقهاو په عبادتونو کې هم دا راځي چې مړی ورته ویل دي.
سوا دیرشمه صفحه باندې چې الله رب العزت د دې ارواح هغه د شنو د مروه په جدیرو کې دی هوتل او بیا د اوپر مال چې تاسو زمانه سو وګورئ نو هغه یا الله جنت ته په جنت کې موږ سو وګورو څومره نعمتونه چې تاسو له راکړي اوس په دې کې موږ څه کمې نشته چې وګورو الله دې ناس وګورئ هغه بیا دا خبره کوي همدغه حدیث کې دا راځي ان موږ دا غواړو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا یا الله زموږ روحونه زموږ جسو ته کوم چې زموږ بدنونه هغه ته واپس ولېږي څنګه دا د باندې چې موږ هغه په خبر کې بدل کیو نه دې لپاره چې موږ دوباره بیا وځنګیږو او بیا شهیدان شو د شهادت هغه مزه هغه او خون او درجه چې دې ته کومه ملاو شوې ده هغه د وجه نه دی بیا دا ارمان کوي ان ترد ارواحنا فی اجسادنا یا الله زموږ روحونه زموږ بدنونو ته جسدونو ته واپس موځي الله رب عزت کرم نو دوه ریښې چې دا خبره نه منم دا یو فیصله شوې ده چې انهم الیهم لا یرجعون یو خاص واقعه ده جابر رضی الله تعالی عنہ د پلار عبد الله به شهید شوی دی یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی خپه یا جابر او یاو ومونه دي بیان دیم ډېرې پادشي دي او قرضې دي هغه خپه کېږه مو حدیث کې الفاظ دي دا حدیث راځي مشکات شریف کې راځي 579 صفحه باندې احیا اباکا الله ستاسو ژوندې کو نو هلته کې یو خبره دې کې نه راځي چې هلته کې شهید شوی دی احیا اباکا ژوندې کو نو په کلمه کفاحا مداوس نه مخامخ خبرې شروع کړې وقاله الله توي یا عبد الله ادعوني اے عبد الله زمانه سوال واره هغه یا الله سوال واره هغه نه سوال واره هغه د داسې وي رب تهنيني یا الله ما ژوندې کی نو حدیث کې الفاظ راځي نه دی احیا اباک ژوندې کو نو اوس دې وی رب تهنيني یا الله ما ژوندې کی دا هو تحصیل حاصل راځي او تحصیل حاصل هغه ځان باطل دی چې ژوندې دی نو څنګه ژوند غواړي هغه رب تهنيني یا الله ما ژوندې کی نو څنګه کولای دې لپاره چې بیا وجنګېږم او بیا شهید شم والله تعالی هو قد سبق مني زما د طرف نه دا فیصله مخکې شوې ده انهم لا يرجعون چې دې دنیا ته واپس نه شي کله چې انسان مړ شو دنیا ته واپس نشي دی بیا بعضې واقعات چې کوم په دې صورت کې 15 واقعات دي هغه د خرق عادت په طور باندې دي دا نه چې مستقل دا یو عادت دي چې دا مړ کېږي او بیا ژوندی کېږي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات خبره دغه څه ده چې د دنیا په لحاظ سره مړ دی د آخرت په لحاظ سره د هغه لپاره یو ژوند دی هغه ژوند داسې دی چې په هغې کې د دنیا په شان دی معاملات نه کېږي چې دی په دنیا کې ګرځي دنیا ته دې راځي په دنیا کې دې کارونه کوي نه دنیا سره واسطه تعلق ختم اخواته رب العالم دی برزخ دی او هغې کې هغه خپل څه چې دي هغه کوي هغې کې د هغوی د روحونو ګرځېدل راګرځېدل خبرې وغیره څه چې دي اورېدل هغه کوي په خپل عالم کې کوي د دې وجه نه د دې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مفسرینو علماو ځان له دې تعویلونه کړي یو داسې وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات كسائر الاموات معالم التنزيل وایي
کوئی المیت لا مخالطة له ولا اعطاء له ولا منع له ولا يتكلم. دا مړی د دنیا د خلکو سره نه ملک کولی شي، نه سره ورکړه راکړه کولی شي، نه څه منع کول کولی شي، او نه سره خبرې کولی شي. د دنیا د خلکو سره نشي کولی. هلته کې برزخ دی، د برزخ کې هلته کې به خبر کې سوال و جواب کېږي، تپوس کېږي. دی چې کله خبر ته وړاندې کېږي نو دی هلته کې اوازونه کوي، اوازونه انسانان نه اوري، پیریان نه اوري. دی لګیا خپله برزخ په عالم کې دی، کله څنګه چې دی مړ شو نو دا برزخي عالم ته لاړ، نو هغه لحاظ سره دی ژوندی دی. او دغه حیات هر چا ته حاصل دی، نو د چا هغه یو شان دی، د چا بل شان دی. یو طرف ته د قبر مسله ده، د قبر کې عذاب دی، تنعیم دی، د هغې تذکره سورت ابراهیم کې انشاءالله راځي، به هلته کې به وایي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مواعید هغه چا په باره کې چې وژلی شوي دي د الله د دین او چتوالي دپاره د هم نو په شان، یا داسې مواعید چې د دې ارواح مړه دي، یا داسې مواعید چې دا غمجن خلک دي، بل احیاء بلکې د هغې لپاره یو قسم ژوند دی. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو شعور نه لرئ، تاسو هغه په حواسو باندې معلومولی نه شئ. اوربین دی او که دوربین دی او که بل څه شی دی پسې راوړې، په هغې باندې ګورې، په هغې باندې نه معلومېږي. هغه وایي نه د ده نه ساه وتل دی، حیات په ده کې نشته. هغه کم حیات دنیوي حیات هغه کې نشته. هغه حیات چې کم پکې دی نو هغه برزخي حیات دی، او هغه په دې حالاتو باندې نه معلومېږي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، او خامخا ازموږه تاسو لره په څه شي باندې د یرې او د لوږې. جو خوف دی، یره ده، والجوع او لوږه ده، ونقص من الاموال او کموالی د مالونو کموالی به راځي. نو مطلب دا چې جهاد به کوئ، روژه به د باندې راځي، او نقص من الاموال مالونه به کمیږي، زکات به د باندې فرض کېږي، زکات به د باندې راځي. والانفس او نفسونو کموالی به راځي، شهادت به کېږي. والثمرات او آمدنۍ به کمیږي. والثمرات یو آمدني ده، میوې به کمیږي. او بل طرف ته میوه اولاد هم دی، نو اولاد د سړي په مخ کې هغه لاړ شي، اولاد مخکې شي او پلار وروسته شي. والثمرات او میوې دي، یا وفات د اولاد دی، شهادت د اولاد دی. نو تاسو صبر کوئ، دا څومره حالات چې راځي پرې ټول باندې صبر کوئ. وبشر الصابرین، او زیری نه ورکړه صبرناکو لره چې الله د دوی سره دی. ان الله مع الصابرین وایي. الذین اذا اصابتهم مصیبه، دا کسان چې کله ورسېږي ته مصیبت، تکلیف ورسېد، مصیبت ورسېد، شهادت ورسېد، مرګ وشو، غم راغی، هغه نو دي وایي په خولې باندې وایي، په زړه کې عاقبه دغسې اعتقدوا وقالوا انا لله وانا الیه راجعون. دې عقیده دا لري، داسې وایي یقین موږ د الله یو، الله طرف ته ورګرځېدونکي یو. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، دا کسان په دې باندې ثناګانې دي، تعریفونه دي د دې رب د طرف نه، رحمتونه دي، خاص رحمتونه، مهربانۍ دي. یا اولئک علیهم صلوات، په دې باندې شاباشۍ دی د دې رب د طرف نه، رحمتونه دي. اولئک هم المهتدون، او دا کسان دي هدایت موندونکي. ان الصفا والمروه من شعائر الله، دا هغه نهم اعتراض و چې په خپله باندې وایي ته ګوره صفا مروه ته ځې، صفا مروه کې خو اوصاف و نایله پراته، نو ته صفا د مروه ته ځې راځې، سعی بین الصفا والمروه کې. او مونږ که چې د قبر زیارت له لاړ شو، نو ته مونږ ته وایې چې دا خو منع دي، نو زمونږ هغه مونږ ته دا منع دي، په خپله باندې کې. نو د هغې جواب کوي ان الصفا والمروه من شعائر الله، یقین صفا او مروه دا د الله د نښونه دي. ومن حج البیت، نو چا چې حج د بیت الله وکړی، د مراعي عمره وکړه، ولا جناح علیهم، نو نشته ګناه په ده باندې ان یطوفوا بهما، چې طواف کوي د دې دواړو. دا تاسو تعظیم کوئ، نه هغه بې ځایه کوئ. هغه
تابوا مگر کسان چې توبه وستاوس د وستای کو خپل عمل وبینوا بیان وکولا جان دې والے موږ کسان مهرباني کوم په دې باندې وانه توبه رحیم دې توبه قبل انکه مهرباني و انسانانو کې درې قسم خلک دي یو عالم دی یو عام سړی دی او یو پکې منافق دی په مسلمانانو کې منافقان دي نو په هغو مسلمانانو کې یو عالم دی او یو عام سړی دی عامي دی نو د هر یو سړي د توبې شرایط دي د عالم د توبې لپاره درې شرایط دي او د عامي د توبې لپاره دوه شرایط دي او د منافق د توبې لپاره څلور شرایط دي او دا په ترتیب سره ذکر کړي په دې سورۃ بقره کې د عالم د توبې تذکره کوي درې شرایط به ذکر کوي تابو اصله بینوا درې خبرې کوي عام سړي د توبې دوه شرطونه سورۃ آل عمران یو کم 90 کې به ذکر کوي 89 کې دوه شرطونه باندې ذکر کوي او د منافق د توبې څلور شرطونه سورۃ النساء یو ځل شپږ څلوېښت کې 146 کې هلته به ذکر کوي څلور شرطونه به ذکر کوي د منافق چې منافق توبه وباسي نو هغه لپاره څلور شرطونه دي نو دلته کې مخکې چې کوم مریان دي خبره پټه کړې وه یهودیان نصرانیان هغې خبره پټه کړې وه زمونږ د دې امت هم عالم چې کله مسله پټه کړله مسله نه بیان کړي یا مسله بیان کړله هغه بیان کړله نو اوس د دې توبې لپاره شرطونه درې دي نو الا الذین تابوا یو دا چې توبه وباسي واصلحوا درېیمه دا ده چې اصلاح وکړي د خپل عمل او درېیمه خبره دا ده بیان وکړي وضاحت وکړي د خپلې غلطۍ مخکینۍ مخکې غلطه مسله چې څنګه بیان کړې وه که بیان یې کړو نو اوس به بیا بیان کوي او هغې کې به دا وایي چې ما مخکې دا مسله بیان کړې وه غلطه مې بیان کړې وه او صحیح داسې ده مخکې اشتهار ورکړو نو اوس به اشتهار ورکوي د هغې په خلاف کې چې هغه اشتهار غلط و صحیح دا دی مخکې کتاب لیکلی و رساله لیکل وه نو اوس به بیا کتاب لیکي رساله به لیکي او هغه مخکینۍ خبره باندې به رد کوي او وروستنۍ خبره به ثابتوي الا الذین تابوا مگر هغه کسان چې توبې ویسته واصلحوا او اصلاح وکړه خپل عمل وبینوا بیان یې وکړو فاولئک توبه علیهم کسان مهرباني کوم په دې باندې وانا التواب الرحیم یم توبه قبل انکه مهربان ان الذين كفروا يقولون کسان چې کوبري کړه هم ته موږ یو هم کفار په داسې حال کې دي کافر اولئک علیهم لعنت الله دا کسان په دې باندې لعنت د الله او ملائکه د ملائکه او الناس اجمعین او ټول خلق دغه مسله پټي وته مسله په بیان کې کنه وینا دا په خلاف کیږي هغه په خلاف مې سره کیږي سره پر رسیدلې او بیا اتیا کړه پر رسیدلې دا مسله په بیان کې کنه وای نه دا په خلاف کیږي هغه د خلاف نه واخه د نور څه کیږي صفه او یا تعالی عمر ده د دې نه نور افاده کله د دې مسلې د بیان لپاره بیا ځوان دي نو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کوپري کړه او ماته ورسو هم کو پاک په داسې حال کې چې کافر خبره پټوله نو په دغه باندې بیا لعنت الله د ملائکه د ټول خلکو خالدین فیها همیشه په دې کې نه یو خفف عنهم العذاب اسمک برسید دین عذاب ولا هم ينذرون او نه بدیل مولک ورکول کیږي وإلهكم إله واحد إله استاسو إله یکیو دې نه اله الا هو نشته دا دې باس ورغه نه بل هغه رحمان او رحیم د رسول مقصد خیدل دکی رسول راغله دا اعتراضونه دغه شو نو اوس وی رسول چې راغله د څه لپاره راغله هغه راغله د دې مسلې لپاره مسلې د توحید لپاره راغله چې دا خلکو ته بیان کړي او خلکو ته ورکړي نو مسله د توحید ورپسې داغه لپاره دلائل اته دلائل ذکر کوي امور ثمانیه ان فی خلق السماوات والارض یقینا پیدائش د اسمانونو د ځمکې کې وخت نه په
تذکره چې کله بیان شوه نو اوس چې څوک نه مني نو هغوی له زورنه ورکوي رټنه ورکوي. ومن الناس من يتخذ من دون الله بعض د خلکو نه هغه دي چې نیسي الله نه سوا شریکان یحبونهم کحب الله مینه کوي د هغوی سره په شان د مینې د الله نو د هغوی سره مینه کوي. یو معنا د مینې باندې یحبونهم کحب الله نو یوي الحب فی الله او والبغض لله نو دا خو جایز دي لله لله جایز دي و یو محله شي الحب محله مطلب دا چې دا هم کوم او هغه هم کوم نو دا بیا ناجایز دي. محبت د الله لپاره من احب لله من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله غير معنى يحبونهم يطيعونهم وإطاعة الله بل دابي اطاعت کوي داسې کوي لکه څنګه چې د الله اطاعت پکار دی. د الله اطاعت چې څنګه پکاري دغه شان دي تابعداري کوي اطاعت کوي د نورو د الله نه سوا چې څوک نیولي کله مولا نیولي کله پیر نیولي کله امام نیولي مختلف نیولي نو د هغې تابعداري کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې ایمان راوړلی هغه ډېر کلک دي په مینه د الله کې یا په اطاعت د الله کې. دوی وایي موږ د الله اطاعت کوو د بل چا اطاعت داسې نه کوو لکه څنګه د الله اطاعت پکاري. ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب کچېرې لیدلی وی هغه کسانو چې ظلم یې کړلی څه یې لیدلی وی د خپل ځان على انفسهم اذ يرون العذاب کله چې وویني عذاب لره ان القوة لله جميعا لعلموا ان القوة جميعا نو دې ته پته لګېدلې وی چې قوت ټول د الله په اختیار کې دی وان الله شدید العذاب یقینا الله یې سخت عذاب ورکوونکی. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا کله چې جدایي په ښکاره کړي برات به وکړي هغه کسان چې تابعداري کړې شوې وه من الذين اتبعوا دا کسان چې تابعداري کوي ورأوا العذاب وویني دي عذاب لره وتقطعت بهم الاسباب او قد بشي د دې تعلقات د الله سره خلکو دوه قسمه خلک شریک کړي نیکان هم شریک کړي نو بدان هم شریک کړي. بعضې نیکان خلک دي انبیاء علیهم السلام دي اولیاء کرام دي بزرګان دي شهیدان دي دا یې د الله سره شریکان کړي نو د هغې بندګي کوي. او بعضې خلکو سره کوم چې بدان خلک دي د دې کافر دي مشرکان دي شیطان دی تر دې پورې چې شیطان د هغه شکل هم جوړ کړی شوی دی او خلک د هغه بندګي کوي د شیطان بندګي هم کوي. دنیا کې داسې خلک شته نو بدان یې د الله سره شریکان کړي نو کوم چې بدان دي نو هغوی به ورسره بیا په جهنم کې نو جهنم هغه خبرې او د هغوی هغه بحث مباحثه الله نقل کوي قرآن کریم کې. وروسته به راځي سورت اعراف کې 38 آیات کې راځي دارنګې سورت ابراهیم کې 20 کې راځي دارنګې سورت سبا کې سورت قصص کې لیکل به راځي. نو کله چې بدان یو ځای کوي نو هلته کې به په یو بل باندې لعنت وایي او دا به د الله دغه څه عذاب ورکړي. الهي تذکره هلته کې په هغه ځای کې به راځي. او بعضې نیکان یو ځای کړي نو نیکان چې یو ځای کړي نو هغه په هغه ځای کې ځان به نیکان چې دي برات په ښکاره کړي تاسو زموږ تابعداري وکړئ نه زموږ ته یې رامرېږ چاړو ویلي نه دي زموږ نه ځانه چې ګرانه یې وکړي نه ده اوس خبرو نو کله چې برات په ښکاره کړي جدایي په ښکاره کړي هغه کسان چې تابعداري کړی شي وه دا کسان نه چې تابعداري کړې وه چا چې تابعداري کړله نو یو دلته دغه مرید دی او تابعداري چې د چا کړی شي ده نو هغه پیر دی نو پیر به د مرید نه برات وکړي ورأوا العذاب
فاش هغه ته فحشا وایي. یو په خبر کې استعمالېږي، یو په عمل کې. بعضې وایي بالسوء والفحشا. سوء استعمالېږي په شرک اعتقادي کې او فحش استعمالېږي په شرک فعلي کې. او بعضې وایي سوء نه مراد چې هغه بد چې شریعت ورته بد وایي، او فحشا فحش هغه دی چې عقل ورته هم بد وایي، شریعت ورته هم بد وایي، عقل ورته هم بد وایي. انما یامرکم بالسوء والفحشا. یقینا دا شیطان وسوسې اچوي تاسو ته، حکم کوي تاسو ته د بدۍ او د فحش. وان تقولوا د دې چې وایي تاسو علی الله په الله باندې ما لا تعلمون چې پوهېږئ چې نه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. کله چې ویل کېږي دې ته تابعداري وکړئ دا چې الله نازل کړي، قالوا دوی وایي بل نتبع ما ألفینا علیه آباءنا. بلکې موږ تابعداري کوو دا چې موږ دې موږ په هغې باندې پلران کړل. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر چې وو دا پلران د دي، نو تاسو بیا هم د هغې تابعداري کوئ چې پلران د دې وو داسې لا یعقلون شیئا چې نه پوهېده په هېڅ باندې ولا یهتدون او نه په هدایت وو. هغې خو په هېڅ کې نه وو، تاسو بیا هم په هغې پسې روان دي. سورة مائده کې یو سل څلورم کې دغه ذکر کوي. دې لګیا دی د هغې په تابعدارۍ کې یو طرف ته تقلید دی، تقلید جامد ورته وایي. هغه تقلید دی چې هلته کې هغه سره دلیل نشته، هغه په بده روان دی، په شرک کې روان دی، پسې هم روان دی. هر څه چې څه کوي د زما کوم، نو دا مضمون دی. یو هغه دی چې هغه په نیکۍ کې روان دی، او دویم د هغه سره په نیکۍ کې روان دی، په تابعدارۍ کې د هغې ته هغه منظور دی. نو یو تقلید جامد او تقلید د مشرک هغه مضمون دی. او یو تقلید هغه تقلید دی په نیکۍ کې، هغه نیک کار کې زم کوم، نو دا ښه خبره ده. هغه لمونځ کې زم کوم، دا ښه خبره ده. د هغه په تابعدارۍ کې لکه وروسته راځي د دغې تقلید په باره کې به راځي. وروسته سړي له پکار دا دي چې د هغه پلار نیکه تابعداري وکړي چې هغه په نیکه لار باندې روان دی. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. او مثال د هغه کسانو چې کفر کړی په شان د چا دی چې اواز کوي، بما لا يسمع په هغې الفاظ باندې لا يسمع چې هغه اوري نه، یا هغه چا ته کوي چې هغه اوري نه، الا دعاء ونداء مگر بلنه او آواز کوي، بلنه کوي. صم کان بکم چالاکان دي، هم ړانده دي، هم لا یعقلون، پس دي عقل نه کار نه اخلي. دلته کې مثل الذین کفروا یو دی، مثل دعاء الذین کفروا، مثال د دعوت ورکوونکي هغه چا ته چې کفر کړی. کمثل الذی ینعق، کمثل داعی الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء. په مثال د داعی دی یا په مثال د راعي دی، د هغه چا چې اواز کوي څاروو ته، نو څاروو ته چې اواز کوي نو څاروی په څه پوهېږي. نو دا کوم سړی چې کافر له دعوت ورکوي، دا کافر په څه باندې دی چې د مثال داسې دی لکه څاروی. نو دغه راعي شپنکۍ هغه دلته اواز کوي، خبره ورسره کوي، نو د څاروی په خبره باندې پوهېږي نه، هغه ته اوري، اواز اوري، بلنه اوري، الا دعاء ونداء. نور په مقصد باندې پوهېږي نه، لا يسمع ولا يفهم، لا يفهم الا دعاء ونداء. صرف اواز او بلنه وګونو کې اواز راځي، نور مقصد باندې نه پوهېږي څه وایي. یا مثل الذین کفروا کمثل البهائم، مثال د هغه کسانو چې کفر کړی په شان د څاروو دی. دغه کافر دا په شان د څاروو دي. نو دې ته که ته ډېر خبرې وکړي، نو ډېر پوهېږي نه. خلک خبره کوي چې دا اوس
چې څه وخوري نو د څه شي نه به خوري اول به خوري مرداره به وخوري دومره به وخوري چې ځان ته حلال ته ورسوي که مرداره نه دي دا درې څیزونه نور پاتې دي نو بیا به وینه خوري او دا نور به نه خوري او که دا نور بشتي وکه د خنزیر ده او ما ویلې دی غیر الله دی د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې ورکړی شوی هغه هر شی چې هغه هغه پراټې د هغه پولاونه او که بل څه خو چې د الله نه سوا د بل د تقرب لپاره ورکړی شوي د بل په نوم باندې ورکړی شوي نو دا دواړه څیزونه پراته دي نو خنزیر به خوري او دغه حلوا پراټې دغه پولاونه وغیره دا به نه خوري او چې هغه درې نشتي دا دي نو دومره به وخوري چې ځان ته حلال ته ورسوي نو دلته کې وایي ومن اضطر غیر باغ نه سوچ مجبور شو نو بغاوت کوونکی ولا عادل نو عادت پوره کوونکی فلا اسماعیل نشته ګناه په دمانه نو په من اضطر غیر باغ ولا عادل کې مفسرین مختلف معنی کوي نو غیر باغ ولا عادل نه زیاده کوونکی په بل باندې او نه د حق نه زیات کوونکی یا نه زیاده کوونکی په فرض کې او نه دې خپل عادت پوره کوونکی یا دا نه دې زیاده کوونکی په فرض کې او نه دې د ځان سره وړونکی دا خلک کفر نه بیا سره وړونکی نه ځان سره په تیری کې واقعي ورونه دې ځان سره غوټه کې ویسي دا نور ولې نه دې بغاوت کوونکی په مسلمانانو باندې باقي د مسلمانانو نه دی او نه ظلم کوونکی په دې باندې یا نه دې طلب کوونکی د حرامو په وخت د موندو د حلالو کې او نه دې تجاوز کوونکی یعنې زمن سوره غیر باغن ولا عادي نه دې طلب کوونکی د لذت او نه د حق د موړوالي نه د ځان رسوونکی دی ځان به مړی پرې نه بلکې دومره به وخوري چې حلال ته بیا ورسي ومن اضطر غیر باغ ولا عاد هغې وایي چې کله دی خوري نو دی به په داسې حال کې خوري چې دی به کرکه کوونکی او دی به توبه کوونکی استغفار به کوي نو خوري به ځان هم ملامته کوي چې چلو کومه مړه به کنې نو دا مې نه خورم نو هم به دې کرکه کوي او هم به په زړه کې په خوله باندې توبه او استغفار کوي چې دا زما لپاره جایز نه خو چې چلو کوم مړه به نو زه به خورم مرداره به چې بغیر د سبع شرعي نه هغه مړي نو په دې کې شرعي طور باندې قرآن او حدیث کې په دې کې استثناء دی وشي شوي ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه وینې دا دوه مردارې الله زموږ لپاره جایز کړي او دوه وینې جایز کړي احل لنا الدمان والمیتتان احلت لنا المیتتان دوه مردارې زموږ لپاره جایز دي هغې کې وایي السمک والجراد مرله هغه څوک حلالوي نه هغه مرله ناجایز دی سمک کافي دی او دا مسله ده بیا هغه په اوبو کې مرله وجه نه ده معلومه نو هغه بیا حرام دی او کوم چې سړی مهر ونیو او هغه مړ شو نو دا مهر لپاره جایز دی یو ملک دی ملک هم څوک حلالوي نه دین والدم دو وینې چې هغه جایز دي نو احل لنا الدمان دغه دمان چې دی نو یو الکبد والطحال یو جګر دی اینه ده او یو توره دی نو دا هغه وینه ده چې
خنزیر ویښتو هغه کې یو حده پورې هغه تېروي نو هغې نه د ستنې کار اخیستی کېږي او د هغې نه اخواته بیا نرم وي نو هغې نه د تار کار اخیستی کېږي نو دغه د خنزیر د ویښته نه دغه کار سره اخیستی شي لیکن چې کله مجبوري بل څه شی نشتي ستن نشتي کار نشتي نو د دغې خنزیر د ویښتو نه دا پیدا اخیستی شي خو د څرمنې نه د هډوکي نه د غوښې نه وغیره نه سب پیدا نشي اخیستی هغه جایز نه دي هغه مجبور د استراحت په صورت کې هغه به بیا جایز دي په دومره چې ځان ته زړه حلال ته ورسوي ما اهل به لغیر الله کې هغې کې خو څه شی داسې نشته چې هغه سړی د هغې د جواز خبره وکړي خو کله چې سړی مجبوره دی حلال څه نشتي بیا به سړی خامخا دومره به وخوري چې ځان ته حلال ته ورسوي خو دا نه چې هلته کې خلک لګیا دي ریګونه ورکوي د بابا په دلبر باندې میلاوېږي دې ځینې سړی نور ځان نه کسان مقرر کړي چې تاسو به زه موږ له به راوړئ دلته کې به ټول په شریکه خورو هغه ناجایز دي کله چې د سړي د حلال میلاوېږي نو حرام دغې دیګونو پسې دغې حلواګانو پراټو پسې په دغې غلامونو پسې به نه ځي قرآن کریم کې دا مسله په ډېر تفصیل سره ذکر کړې شوې ده دلته کې په دې کې سورۃ بقره کې دلته کې دا ذکر کړل نو ورپسې وروسته سورۃ مائده کې دریم آیات کې او نوي آیات کې نوې آیات کې ذکر کړل دغه وروسته سورۃ انعام کې 136 او 145 کې دا بیا ذکر کړل سورۃ النحل کې 56 نمبر آیات کې او 114 نمبر آیات کې ذکر کړل دارنګه سورۃ حج کې 3 آیات کې 33 کې ذکر کړل دا کو دې ذکر کړ قرآن کریم کې ذکر کړل دا مسله دا په تفصیل سره ذکر کړل شي دا مختلف علماء دارنګه په احادیث کې د دې وضاحت هغه د دې نه زیات دی تفسیر ابن کثیر وایي اتم صفحه باندې په دویم جلد کې هغه وایي الله رب العزت چې کله آدم علیه السلام راکوز کړ نو د هغه سره د څلور څیزونه حرام کړي کوم چې دلته کې ذکر دی مرداره وینه غوښه د خنزیر او ماهون لغیر الله دا څیزونه الله حرام کړي په دې کې یو شی هم داسې نشته چې هغه الله حلال کړی جایز د جواز خبره کړي د هغه خبره چې الله اسمان او ځمکه پیدا کړي مز خلق السماوات والارض دا زموږ د فقه کتابونو څومره چې دي ټول دي ګوري هغه داسې دي هغه ټولو کې د دې تذکره راځي ما اوهد لغیر الله نظر نیاز د غیر الله هغه حرام دی یو روایت راځي نظر نیاز د غیر الله کول کفایه کې دغه امام احمد رحمۃ اللہ علیہ هغه ذکر کوي یو روایت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری بیان کړو چې دا ذکر کړو دا هغه ته پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سره د مخ په وجه باندې جهنم ته تللی او بل سره د مخ په وجه باندې جنت ته تللی نو ذکر کوي طارق ابن شهاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف يا رسول الله؟ قال مر رجلان
لا تكون للمخلوق او نظر د مخلوق د پاره نه بل دا ذکر کوي چې ان المنظور له میت والمیت لا يملك دا کوم چې نظر من لګي او ورکول کېږي نو دا پرې له ورکول کېږي د مړي په نوم باندې او مړي په مالک کېږي نه دا وی ومنها انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر نامي د ذکر کوي چې یو سړي د خیال چې مړ تصرف کوي په کارونو کې د الله نه سیوا نو اعتقاد د دې د کفر دی دا یې تر بحر روایت کې ان النظر عبادت والعبادت لغير الله كفر نظر عبادت ہے اور عبادت چې د مخلوق لپاره د غیر الله لپاره نو کفر دی مسند احمد کې یو روایت راځي لعن الله من ذبح لغير الله اے لتعظیم غیر الله د غیر الله تعظیم لپاره چې څوک ذبح کوي دا هغه باندې د الله لعنت دی دا صاحب الروز هغه روایت ذکر کوي ان المسلم اذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر وكيف بذبح لسائر الاموات کله چې یو سړی د پیغمبر په نوم باندې ذبح کوي نو هغې باندې دا سړی کافر کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې کوي نو په کیف بذبح لسائر الاموات چې کله نور مړو په نوم باندې کوي نو دی به څنګه نه کافر کېږي دارنګې تذکرة الابرار والاشرار کې د پیر بابا کتاب دی هغه ذکر کوي ماذ بحال النصبي فالظاهر مشرك والمذبوحة ميتة وامرأته باينة کوم چې په دې قبرونو باندې په درګاهونو باندې دا ذبح کول کېږي نو ذابح چې دی هغه مشرک دی څوک چې دا ذبح کوي نو دا مشرک دی او دا مذبوحه چې کوم شی ذبح کول کېږي نو دا مردار دی او ښځې ازاده ده همدغسې عبارت تقریبا فرمانګي صاحب هدایت الابرار کې ذکر کوي ذکر القرآن کې شاه منصور بابا هغه ذکر کوي هغه وعلم انما ان مما ينظرون من العوام من الشمع والزيت ونحوهما الى سرائر الاولياء الكرام تقربا اليهم وهو سخط وحرام کوم څه چې د عوام نزلاني شکرانه کوي تیل وغیرہ شمع او اولیاء کرام خبرون ته وي د تقرب د دې لپاره